عمران خان کچره عدت نکاح کیس کې رها کیږي هم نو درې نور کیسونه دي پاغه کې د عمران خان ضمانت پرون مسترد شوی دی پاغه کې ای ټی سی عدالتونو پرون د عمران خان چې کم ضمانت ته بیل بیفور ارست بی بی ایچ ول ویل شي چې عبوري ضمانت ویل شي هغه د عمران خان مسترد شوی دی نو اوس کچره عمران خان عدت نکاح کیس کې رها کیږي هم نو داغه درې نور کیسونه دي چې پاغه کې پاغه باندې گرفتاری لګیږي بل خاورمانه کا چې کم د عدت نکاح کیس کې مخکې عدالت ته درخواست ورکړ چې عدت نکاح کیس فیصله د دومره زر نه اورول کیږي بلکې سوچ سمجھ سره د دې فیصله ورول شي نو هغه درخواست هم پرون عدالت مسترد کړی دی چونکه مخکې چې کله عمران خان باندې سزا ختن او هغه ټایم کې خاورمانه کرا درخواست نه ورکول چې دا سزا ولې دومره زر وخته اوس چې دوباره په هغه باندې دغه روان دی مطلب دوباره په ټرایل روان دی نو سوي چې نه دا مطلب کیس ډیر زر نه کیږي په دې باندې فیصله زر نه سناويږي نو هغه درخواست کم دی عدالت پرون مسترد کړی دی د عمران خان درې کیسونو کې عبوري ضمانت ای ټی سی عدالتونو مسترد کړو یو طرف ته عدت نکاح کیس کې عمران خان رها کیږي هم نو بل طرف ته درې کیسونو کې به عمران خان ته سزا ملاويږي درو کیسونو کې به عمران خان دوباره جیل ته واپس ځي داغه ضمانت مسترد شوی دی دا اوس یو بیک اپ پلان دی بیک اپ پلان دا ځکه عدت نکاح کیس په عمران خان باندې چې کوم کیس لګیدل په کم کیس کې واحد اوس عدت نکاح کیس دی چې په دې کې کپتان چې کوم دی په جیل کې دی نو کچره دغه کیس ختميږي نو ورلې بیک اپ کې درې نور کیسونه ساتلي دي او په عمران خان باندې لګي داسې چې کپتان به ډېر ټایم لدی په جیل کې ساتل غواړي او کپتان به ډېر ټایم په جیل کې تیریږي خبیا پرون عدت نکاح کیس چې فیصله وشو درخواست د خاورمانه کا مسترد شو نو خاورمانه کا یو پریس کانفرنس کړی چې یو ځل بیا غو په عمران خان باندې ډیر شدید الزامات لګولې دي په خپل خزه باندې هم سابقه خزه بشرا بیبي باندې هم ډیر داسې خبرې کړې دي چې مطلب ډیر بے حیاي خبرې کړې ډیر د بیزتۍ خبرې کړې دي خو بل طرف ته عمدغه بشرا بیبي لوریان چې کوم دي د خاورمانه کا خپل لوریان ایدا بیان مخکې جاری کړو چې زموږ د پلار یعنی خاورمانه کا یادای چې د زموږ په مور بشرا بیبي باندې غلط الزامات لګي زموږ مور داس نه لري چې کوم خبرې کوي یو طرف ته لوریان یو رنګ خبرې کوي او بل طرف ته خاوند چې کوم دی هغه بل رنګ خبرې کوي د خپل خزي ډیر زیات عزت او چالي ډیر زیات مطلب ډیر زیات بد رد ورپسې وي چې دما خزه داسې او عمران خان سره ملاوي د فلانه او عمران خان مونږ کاراتلو په ګنټو بناستو یا دما خزه سره په کمره کې نو هغه ټایم کې ستا غیرت کم ځای کې واغه ټایم کې ستا د دومره خبرې کم ځای چې توس لګي او په میډیا باندې دا خبرې کې بار پریس کانفرنس کې نو هغه ټایم کې تا ولې دا خبرې نه کولی نو خبره مقصد دا چې عمران خان کچري د ویډیو کې کم اهم خبر دی ادارې کچري عمران خان یو کیس کې رها کیږي هم نو درې نور کیسونو کې داغه ضمانتونه مسترد شوي دي درې نور کیسونو کې هغه گرفتاری دي شي بل پی ټی آی مخصوص نشستونو کیس کې عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا ډیر زبردست دلایل ورکړي دي چې دلایل اوریدونه پس قاضي فیض عیسی فیصله محفوظ کړه خو اوریدلې اورول نه دجی مسول نه دا ورول کله اوري دا تاسو لاله معلومه را فیصله محفوظ شي بیا کیس د سره شي بل تیر شي الیکشن کې 6 کروڑ پاکستانیانو اوټ کاس پوسټ کړو او ټغی اچولو چې هغه کې داندلی باوجود هم مسلم لیگ نون 1 کروڑ 40 लाख اوټ غشتو جی پیپل پارټای پکې 82 लाख اوټ اشتلی او پی ټی آی ته پکې 1 کروڑ 84 लाख اوټ ملو شو جی پی ټی آی سره بیٹ نه هم نو په آزاد امیدوارانو دومره غټ اوټ اشتلی او پی ټی آی بیٹ نه نو دغه په وجه باندې د مخصوص نشستونه هم نو ملو شو پیپل پارټای ته په 82 लाख کوټونو باندې تقریبا 63 مخصوص نشستونه ملو شوې دي او مسلم لیگ نون ته په 1 کروڑ 40 लाख کوټونو باندې 128 مخصوص نشستونه ملو شوې دي بل طرف ته عمدغه وټونو کې پی ټی آی 1 کروڑ 82 लाख کوټونه اشتري دي خو یو هم مخصوص نشست نه دی ملو شوې نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام